چې نن په افغانستان کې بیګا چې کومه زلزله راغلې وه او د هغې زلزلې چې قدرتي آفت او د هغې په وجه باندې ډېر زیان چې کومه دی دا په کونړ کې په پکتیا کې او ننګرهار کې ولسونو ته رسېدلی دی نو موږ ته په انتهایي افسوس دی افغانستان زمونږ ګاونډي هیواد دی د ډیورنډ د کرښې نه غاړې دي او په دې غاړې دي دا پښتانه دي موږ یورونه یو وجود یستو نو په کې ډېرو خلکو ته چې کوم دی زیان رسېدلی تقریبا 900 کسان دا شهیدان شوي دي او تقریبا 3000 کسان چې کوم دی دا زخمیان شوي دي نو موږ د خپل د ریاست نه دا مطالبه کوو د صوبایي حکومت نه او د وفاقي حکومت نه چې د انساني همدردۍ په بنیاد باندې د پښتونولۍ په خاطر باندې د افغانستان سره چې کومې زموږ د کونړ لارې دي که هغه نوا پاس ده که هغه ګاخي پاس ده که هغه لټۍ پاس ده چې هغه فوري طور باندې پرانیزي او هلته چې څومره هم زخمیان دي چې هغه زخمیان د پښتونخوا وطن د هسپتالونو راوړلی شي او د هغوی علاج وشي ځکه چې دې وخت کې هغو ته زموږ ضرورت دی زیاتره کلي داسې دي چې هغه اوس هم د خلکو ورته اکسس نه دی شوی او زیاتره انسانان چې کومه دی دا د کورونو د خاورو د لاندې دي ځکه چې زیاتره آبادي هلته کچه ده او کچه آبادي په هغو راپرېوتې ده نو باید چې هلته موږ د هغو سره چې کوم دی څومره امداد کولی شو چې ریسکیو ټیمونه هم ولېږلی شي او هلته چې کوم دی د هغه ولسونو مرسته او مدد وکړلی شي دا ډېره زیاته ضروري وه میں اس بات کو صوبائی حکومت کو اور وفاقی حکومت سے اپیل کرنا چاہتا ہوں اب سب ساتھیوں کو پتہ ہے کہ رات کو ایک شدید زلزلہ آیا تھا جس کا مرکز وہ افغانستان تھا جس میں زیادہ تر نقصانات وہ افغانستان کی کنڑ پراونس ننگرہار اور پکتیا میں ہو چکے ہیں جہاں پر اس وقت تقریباً 900 افراد وہ شہید ہو چکے ہیں وہ رپورٹ ہو چکے ہیں میڈیا میں اور 3000 افراد جو ہے نا وہ زخمی ہے میں ریاست پاکستان کہ مقتدر قوتوں سے بھی اپیل کرتا ہوں اور صوبائی اور وفاقی حکومت سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ فوری طور پر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر افغانستان ہمارا دوست ملک ہے اور ویسے بھی ان کے ساتھ جو ڈیورنڈ لائن پر جو تجارتی راستے ہیں اس کو فوری طور پر کھول دینے چاہیے غاخی پاس نوا پاس لیٹئی پاس تاکہ وہاں کنڑ میں جو زخمی ہیں اس کو پختونخوا کے مختلف اسپتالوں میں ان کا علاج کرایا جا سکے ان کے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں ہے جتنی فیسلٹیز یہاں تھوڑی بہت ہمارے پاس ہے تو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر یہ اقدامات فوری طور پر اٹھانے چاہیے جو ابھی تک بہت سارے ایسے علاقے بھی ہیں افغانستان میں کنڑ میں جہاں تک ابھی تک ریلیف کی جو ٹیمیں ہیں وہ نہیں پہنچ پائے ہیں تاکہ لوگوں کو جو ہے نا کچے مکان ہے وہاں سے ان کے لاشیں نکالے جا سکیں تو اس وقت ان کو ہماری ضرورت ہے تو اس بات پر میں پختونخوا حکومت سے بھی اپیل کرتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ فوری طور پر جو ہے نا نواپاس کا راستہ ان کے لیے کھول دیا جائے اور تاکہ وہاں کے جو زخمی ہے ان کا علاج معالجہ پختونخوا میں کرایا جائے میں اب تمام ساتھیوں کو ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں